رسول الله ویلو چې تا د مور داسې خدمت کړی دی چې ته لاس اوچتې الله ستا دعا قبلوي. ځوانانو کوشش کوئ. کعبه چې کومه ده دا ګورئ چې په ژوند تا سره وي تا سره قدر نه وي، خو چې کله انسان مور او پلار وفات شي نو بیا ولا ډېر ارمان ورځي کاش افسوس چې پلار مې ژوندی وي، افسوس چې مور مې ژوندی وه، تا خوشحالۍ لیدلې وې، دای لیدلې وې، دای لیدلې وې. مونږ ځوانان چې کله ژوندي وي مونږ سره قدر نه وي، خو چې کله وفات شي نو بیا په سټیټوس باندې پرېږدو، بیا په فیسبوک باندې ور پرېږدو، بیا کله یو ته وایو زما پلار داسې او زما مور داسې، په ژوند د هغې قدر نه کوو، په ژوند د هغې عزت نه کوو. د الله د رضا دپاره د الله د خوشحالولو دپاره کعبې ته ځو او په کور کې کعبه د رسول الله مبارک فرمایي د پلار مخ ته کتو کې ثواب دی. مت داسې حد ته رسېدلی دی چې ما ته دوست خوږ دی، ما ته پردی سړی ډېر زیات خوږ دی، زړه ته مې نږدې دی، هر وخت هغه ته ټلیفون کوم، هغه خواله ځمه، هغه ډوډۍ نه راغواړم، هغه چکرو نه بوځمه. زما په کور کې زما مور او پلار دي او زما مشران دي، مونږ هغې نه سیټ ته کړي. د مور او پلار سره به تاسو احسان کوئ، د احسان معامله به کوئ. ولې الله تعالی خپل حق ذکر کو او د خپل حق پسې دویم نمبر د موږ خبره نه دا کړې، د زکات خبره نه دا کړې، د حج خبره نه دا کړې، بلکې د مور او پلار سره د احسان خبره کړې ده. وجه دا ده ستا مور او پلار ستا سبب ګرځېدلي دي او په تا باندې د خپل مور او پلار ډېر زیات حق پروت دی چې ته د دوی نه پیدا شوې او ته چې کله ماشوم وي نو دې مور او پلار ډېر زیاتې سختې برداشت کړي دي، او بیا بالخصوص مور ډېرې زیاتې سختې برداشت کړي دي. چاته خو پته نه لګي مونږ چې نوجوانان رالوی شي او د خپلې ګټې وټې شي هغه نه هغه خپل وړوکوالی بیا هیر شي. ته دغه شانتې پیدا شوې ما نه چا سختې برداشت کړي دي. یو کس پکې مور ورته وي وای ما درته خپل پی حرام دي، تاله ما پی در کړي دي، هغه ورته وي چې لی بدله راوله ما بدله اوس پی کوي که یعنې د ټولو نه زیات حق د بنده باندې د مور د رسول الله مبارک نه یو صحابي تپوس وکړو په ما باندې د حسن سلوک د ټولو نه زیات حق زما په رشته دارانو کې د چا دی؟ د رسول الله مبارک ورته وفرمایل د مور. بیا تپوس کوي بیا د چا؟ پیغمبر علیه السلام بیا وایي د مور. په درېیم پیره بیا تپوس کوي بیا د چا؟ رسول الله مبارک بیا فرمایي د مور. په څلورمه پیره چې تپوس کوي بیا د چا؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل د پلار. ولې مور ډېر زیاته قرباني د بچي دپاره ورکوي. یو صحابي دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے تپوس کو وای ما خپل مور په اوږه باندې راواغسته او د حرم شریف نه مې چاپېره پې طواف وکړو، صفا مروه ته مې بوتله، منو مزدلفه او عرفات ته مې بوتله او په شا باندې په اوږه مې وګرځوله او حج مې پې وکړو. نو آیا ما د مور حق ادا کړ؟ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي نه، تا خو د مور د یو چې کله ته پیدا کېدی او هغې ته تکلیف و او هغې وایي هغه د یو حق دې هم نه دی ادا کړی. ته څنګه وایې چې ما د مور حق ادا کړ؟ رسول الله مبارک صحابه کرامو ته هم دغه فرمایلي دي چې ګوره صحابو د مور او پلار په تاسو باندې ډېر حق دی او د دې خیال ساتئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مشر سړی دی او مور ورپسې صباله راغستی دی، ورته وی د دې پیغمبر نه ته اوړې نه او روزانه به کور کې وهه او ټکاو به، چونکې مور د اسلام وایي د مور به خیال ساتي. رسول الله ورته ویلي دي نو دی غږ نه کوي. نو یو بیا دی را روان دی او مور ورپسې لخت او صباله راغستی دی. نو دی راغی د رسول الله مجلس کې کېناسته، نو رسول الله ته وایي رسول الله نو ته زما د مور له دعا نه غواړې؟ ما پسې ګوره شاته را روانه ده، کور کې م راته لیږي، په لاره کې مې نه پرېږدي، وهی مې ټکوي مې، نو زما د مور له رسول الله دعا وغواړه که نه. نو رسول الله مبارک لاس اوچت کړي یا الله د ابو هريره مور ته ایمان نصیب کړي، د ابو هريره مور ته څه کړي؟ ایمان نصیب کړي. مور رادن نه شوه، مور یې څه نه راغلې؟ ایمان راوړو نه راغله، الله وله زړه زړه کې وړه بدل.
لاره لاره څه شو زړه بدل شو. نو بالخصوص د مور ډېر زیات حق دی په بچو باندې. او حق ولې دی د ټولو نه زیاته قرباني بالخصوص مور ورکوي. پلار په خپله پلار یم، پلار د ماشوم وړو بولله او لوی بولله ګوتې نه ورړي. ماشوم که څښا پروت وي نو مور ته ولوي راشه که نه ده شابه دی پاک که. مور لګیا ده د ماشوم اول 9 میاشتې کم تکلیف برداشت کوي، بیا د پیدایش کم تکلیف برداشت کول دي، بیا د هغې نه یو سلسله شروع شي د ماشوم در 4 5 6 7 کالو پورې دا مور لګیا ده او د دې ماشوم دپاره خدمت کوي. د شپه ورځ که ماشوم ته تکلیف وي مور ته آرام نه ورځي، پلار ته آرام نه ورځي، دواړه د شپې ویښ وي. ماشوم ته تکلیف دی، اله اسپتال ته ضرور ځغلوه، اله ډاکټر لی بوځه. ماشوم کو جاري مور بې آرامه وي او داسې هم وي چې ماشوم کله ځای متیازې وکړي نو مور ولګي په خپله په دغه شان سملي او ماشوم ته طلایي بدله کړي د شپې. بیا د نن زمانې د ځوانانو نه د مور پلار د تکلیفونه هیر شي او یو پلار ټوله زندګي ټول عمر ټول ژوند د دې بچو د خوشحالو دپاره په مسافرو څه کې هغه له وکړي. مسافرۍ دي، مزدورۍ دي، په دې سور نور باندې چې زما د بچي ضروريات پوره شي، زما د بچي ډاکټر ضرورت پوره شي، زما د بچي تعلیم برابر شي، زما د بچي کپڑے برابر شي. که یو بچی خپل پلار ته وایي چې مالا پلانکي سیس پکار دی نو که پلار بېوسه وي نو ته خیر دی بچی وابلم دله. نو د پلار دغه یو ارمان وي چې زه د خپل بچي د ارمان پوره کړم. دله زه سیکل واخلمه، دله دا وکړمه، دله کپړې واخلمه، دله دا وکړمه. ولې دا د مور او پلار د خپل بچي سره هغه محبت وي. نو بیا یو زمانه را روانه ده چې د پلار او د مور عمر به ورو سوا کېږي، دی به کمزوری کېږي، د ده دماغ به هغه شانتي نه وي څنګه چې په ځوانۍ کې وو، د ده خپې به هغه شان کار نه کوي څنګه چې په ځوانۍ کې وي، د ده سوچ به هغه شان نه وي څنګه چې په ځوانۍ کې وو. عمر به تېرېږي، دماغ به کمزوري کېږي. نو شریعت بچی ته وایي چې ګورې دا پلار چې ځوان دی نه دی ستا محتاجه نه دی، خو چې کله دی لا ماړو ځکه چې کله هغه ولګي بیا بیا واړی. نو چې کله دا بچی محتاجه شو، چې کله دا پلار د خپل بچی ته خدمت ته محتاجه شي نو د مور پلار د بچی امتحان دغه وخت کې شروع شي. چې پلار ځوان دی او مزدوري کولی شي او ګټلی شي، اډه بازار ته تللی شي، هر څه کولی شي، هغه ته بچو دپاره ټول عمر یې کوله کو نور به هم کوي. خو چې کله مور او پلار کمزوري شي نو بیا هغه محتاج شي د بچو خدمت ته. د نن زمانې د ځوانانو، د نن زمانې د بچو، د نن زمانې د جنکو حال چې وګورئ، د هغې متعلق خبرې واورئ، د هغې متعلق د مور او پلار سره هغه سلوک واورئ، انسان حیران شي چې اے پلان کیا ټولې وړوکې داسې نوې راغلې، ته ډایرکټ لوی راغلی وې، د مور ته لوی کړی، د پلار تا سره خوارۍ کړې دي، په ته تعلیم کړی دی، تا له ضرورتونه پوره کړي دي، نن ته دې حد ته راورسېدې چې ته د پلار یوه خبره قدرې نشي برداشت کولی. حالانکه شریعت او قرآن وایي ولا تقل لهما اف، وایي د دې دواړو مخ کې اف دا مه کوه. او نن موږ تاسو ته د زمانې د موجوده زمانې د ځوانانو حال معلوم دی چې هغه د پلار خبرې ته خو خبره نه وایي. بعضې بچي مور ته هغه کنځل کوي چې هغه په خولې نه راځي، ظالمه مور دی دا مور ته هغه کنځل کوي. پلاران او میندې په دې ارمان وي چې زما د بچی چې ما د ټول عمر خدمت کړی دی، زه محتاج یم دې ته چې دا بچی به زما خدمت کوي. د بچی نمبر راشي چې وایي زه اوزګار نه یم، زما موبایل به څه کوي، زما خپل بچی دی، ښځه مې ده،
کاروبار میں دے نزستا خدمت روزگار نے ملن کی دا د بچی د امتحان وقت ہے اس پتہ د مور خدمت رسول اللہ زمانے دا اویس قرنی دے رسول اللہ مبارک د لیدو پردانے دے د یمن سودن کے وہ ایمان راوڑے وہ خود مور خدمت اشارہ کړو چې د رسول الله مبارک د پاره د یمن نه مدینه منورې ته زمونږ د امر به یوازې سکی د رسول الله مبارک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی د یمن اوسیدونکو د قرن قبیله یو نوجوان دی چې نوم یې اویس دی په چره ملاقات د ستاسو د دوړو د هغه سره وشو عمر دعا په الله وغواړه رسول الله مبارک تینا تپوس کئی صحابہ تے تپوس کئی در رسول اللہ مبارک نا اولی رسول اللہ مبارک فرمائی دمور ادا سے خدمت کرے چھے اویس لاس کچھتی اللہ تش لاس نرست کئی رسول اللہ مبارک وفات شوئے دے در عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تے یو موقع کے اعلانیوں کو وی دی یمن خلق ادرے گئی نوٹول کی نہیں دی یمنیان چھ سمرو دا ادرے دل وی پا یمن کی دا قبیر قرن چھ سوک دی وی اغا ادرے گئی نا اغا یو کس ادرے دا وی تا دا کمی قبیلی وی دا قرن یم وی استاسو قبیلک اویشتا وی او زمار واردے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زم ملاقات کم دا غا صلی اللہ وی اخوز سادہ غنطا کی دے وی اخانی بوتلی دی تا غا تسوائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا زان سرکو دا عرفات طرف تے اخان بوتلیو نمونز یکو دی کین آستی دا نمونز لڑکو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی تپوس کے سو کے وی عبداللہ مزدور یما وی نم دے سرے وی عبداللہ وی نا آغا نم دا تیادو ما چے کم دا لخبال مور ای خیرے نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی وی دا امیر المومنین حضرت عمر دے وی ذات رض علی یما دے زر راغون شو چے امیر المومنین دارے و تبیر معذرت کو مانے میں پیجن دلی وی نا اویس وی تلاسو چت کا زمادہ پارا مالا دعا وارا ناغوی امیر المومنین زسنگ سارا پارا دعا وارا ستاسو مرتبہ ستاسو مقام دیر اچت تے وی نمانتا رسول اللہ ویلو چتا دا مور تاس خدمت کرے دے چتا لاس اچتے اللہ ستا دعا قبلی نو رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دعا ضرورت نو خو امت تخی چی دا مور اپلار سکوئی خدمت کوئی زوانانو کوشش کوئی دا کعبہ چی کم دا گورے چی پجوان تاثروی تاثر قدر نوی چکل انسان مور اپلار وفات شی نبیا والا دیر ارمان ورزی کاش افسوس چی پلار میں جوان دے وے افسوس چی مور میں جوان دے وا دا خوش علی لی دلے وے دائی لی دلے وے دائی لی دلے وے من زوانان چې کله ژوندي وي من سره قدر نه وي او چې کله وفات شي نو بیا په سټیټوس باندې پرېږدو بیا په فیسبوک باندې ور پرېږدو بیا کله یو ته وایو زما پلار داسې او زما مور داسې په ژوند د هغې قدر نه کوو په ژوند د هغې عزت نه کوو د الله د رضا دپاره د الله د خوشحالولو دپاره کعبې ته ځو او په کور کې کعبه د رسول الله مبارک فرمایي د پلار مخ ته کتو کې ثواب دی دومره ثواب دی چې لکه د قبول شوي حج عمره رسول اللہ مبارک فرمائی رضا الرب فی رضا الوالدی دا پلار رضا کی دا اللہ رضا دا دا پلار پا نارستیا کی دا اللہ نارستیا دا من خلق خوشحالو وریاد ساتے نن سبا امت دا سے حد رسیدل دے چا ما تا دوست خوگ دے ما تا پردے سوڑے دیر زیاد خوگ دے زوتا می نیز دے رے ہر وہ اغت ٹیلیفون کو ما اغت خوالا زما اغت اوڑین رغوالا ما اغت شکر لبو زما پا کور کی زما مور و پلار دی و زما مشران دی مونږ هغې نه سیټ ته کېږو مړه ته زما زه لږ سیغه شوي دي یار د خواله نه ځم ولې یار داسې کوشش وکړو خپل مور او پلار په کورونو کې زمونږ او ستاسو چې د چا هم ژوندي دي الله دې راته ژوندي لري خو دی رضا ساتو دی نه دعاګانې اخیستل پکار دي چې دی مونږ ته دعاګانې کوي زمونږ به الله تعالی شپه او ورځ دنیا او آخرت الله به زمونږ ښایسته کوي او که د چا مور او پلار ټیم ختم دی اوږده واقع ده ګورئ چې د مور بددعا یو دیندار سړی عبادت ګزار سړی کم ځای ته ورسو نو کوشش وکړو د چا نه مور او پلار ناراضه وي خپل مور او پلار رضا کو او د چا ژوندي وي رضا یې ساتو الله دې